بعضې خلک کمبخته وي هغوی په جبو لیمونر شاکر په دې باندې مستقل یو کلیپ راغی تېر ورځو کې ویل ان الله وملائکته یصلون علی النبی. انتهایی محترم مسلمانانو ورونو، تېرو جمعې نه ما ستاسو په وړاندې د درود شریف په حوالې سره بحث شروع کړی و. تېرو جمعه کې ما د درود شریف ویلو فضایل، هغې فواید د تاسو په وړاندې بیان کړي وو. دېرو جمعې له محترمو زه ستاسو په وړاندې د درود شریف نه ویلو نقصانات ذکر کوم. د درود شریف نه ویلو نقصانات، د هغې نحوستونه چې انسان د څومره نقصاناتو سره د درود شریف نه ویلو د وجې نه مخامخ کېږي. محترمو، کله چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واوري نو په ده باندې لازم دی، واجب دی چې په نبي علیه صلات وسلام باندې درود شریف ووایي. که څه شرعي عذر نه وي او دې درود شریف قصدن پرېږدي په نبي علیه صلات وسلام باندې، نو په دغه سره انسان د مختلفو د ګڼو وعیدونو سره مخامخ کېږي. اول نمبر نقصان دا دی محترمو، انسان که د نبی علیه صلات وسلام نوم مبارک واوري او درود شریف ونه وایي نو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرو سبب ګرځېږي. دی د نبی علیه صلات وسلام چې کومې خیرې کړې دي د هغه خیرو سره دی مخامخ کېږي او هغه خیرې په ده باندې لګېږي. نبی علیه صلات وسلام په یو موقع وفرمیل، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوي دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله مسند احمد کې دغه حدیث نقل کړی دی. نبی علیہ السلام وفرمیل رغم انف رجل، په خاورو کې ککړ شي پوزه د هغه سړي، یعنی دا سړی دی ذلیل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زلالت دعا ورته خیرې ورته کوي. کم یو سړی ذکرت عنده فلم یصلی علی، چې زما ذکر د ده په وړاندې وشو، زما تذکره وشوله، زما نوم مبارک ذکر شو، فلم یصلی علی، دې سړي په ما باندې درود ونه وایي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې دي، انسان سوچ وکړي. دې خبرې نه انسان ډېر ګبراویږي، خفه کېږي چې پلانکي بزرګ ما ته خیرې کړي دي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درجه خو بیا ډېره اوچته ده، بیا ډېره لویه ده دغه مرتبه. نو چې کله د نبي علیه صلات وسلام خیرې ما ته لګېږي دا څومره بیا د نقصان خبره ده. او دویم نمبر، حضرت جبریل علیه صلات وسلام خیرې او د نبي علیه صلات وسلام امین یو دغسې بله خیره ده چې حضرت جبریل علیه صلات وسلام خیرې کړې دي، نبي علیه صلات وسلام ورباندې امین ویلی دی. انسان په درود شریف نه ویلو سره د دغه خیرو سره مخامخ کېږي. اوږد حدیث دی، کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي ویل نبی علیه صلات وسلام یو ځل موږ ته حکم وکړو احضروا المنبر، تاسو منبر ته رانږدې شئ. موږ ویل که چېرته څه ډېره ضروري خبره ده، ډېره اهمه خبره به نبي علیه السلام ویل تاسو راجمع شئ رانږدې شئ. بیا نبی علیه صلات وسلام منبر ته وخدو. په کوم منبر چې به نبی علیه صلات وسلام کېناستو بیان به یې کوو، خطبه به یې ویله، صحابه کرامو ته به تعلیم ورکوو. ویل په دا اوله پړوی چې وختلو امین یې ووایو، په دا دویمه پړو باندې بیا قدم کېښودو بیا امین ووایو. فلما ارتقى الثالثه، هر کله چې د درېیمې پړوی باندې قدم کېښودو بیا امین ووایو. صحابه کرام ورته وفرمیل یا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. د الله پیغمبر نن هم درنه دغسې څه واورېدله چې له دې نه مخکې هم دغسې منظر نه و کتلی، مونږ تاسو نه و اورېدلی. ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ویل جبریل علیه صلات وسلام راغلی و، په دا اوله پړوی باندې قدم کېښودلو. وی فرمیل بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، هلاک دي شي، برباد دي شي هغه سړی چې د رمضان مبارک میاشت بیا منتلا او دې ځان تر مغفرت اسباب برابر نه کړله، دې خپل ځان په الله رب ذوالجلال باندې ونه بخو، دغسې کس دې تباه و برباد شي. ما وویل آمین. فلما ارتقى الثانیه، هر کله چې نبی علیه صلات وسلام په دویمه پړوی باندې قدم کېښودو، دویمې پړوی ته وخدو، بیا یې وفرمیل بعوده من ذکرت عنده فلم یصلی علی، هلاک دي شي، برباد دي شي هغه سړی
چې ستا ذکر د هغه مخې ته وشي او دی په تا باندې درود شریف ونه وایي. ویل ما وویله چې امین. ویل درېیمه خیره نبي جبریل علیه الصلاة والسلام وکړه ویل بعوده من ادرک ابویه الکبر او احدهما فلم يدخله الجنه. هلاک دي شي برباد دي شي هغه سړی چې هغه مور او پلار یا یو د دې دواړو نه هغه بیا منتل په بوډاوالي کې او په دیو باندې ځان ونه د دیو په ذریعه سره په الله باندې ځان ونه بخو مطلب د دیو خدمت ونه کو د دیو په ذریعه سره جنت حاصل نه کو هلاک دي شي برباد دي شي دغه سره ما ور باندې امین. ستاسو خپل اندازه ولګول خیره کوونکې جبرئیل علیه السلام دی. امین ویونکې ور باندې د کائنات سردار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د دغه سي خیرو د قبولیت په باره کې بس شک پاتې شي. الله دې مونږ تاسو لږ نو وساتي. مونږ دې هغه محرومه بد قسمته بد نصیبه منحوس خلق نه ګرځي چې جبرئیل علیه السلام خیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د امین ټاپه موجود دغه مونږ قبول شي. نو دویمه دا انسان د جبرئیل علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرو سره مخامخ کیږي. او دریم نمبر که یو انسان د نبی علیه السلام نامه مبارک واوري او باغ باندې درود ونه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره ډېر لوی بخیل ویل دي. یو بخیل خو هغه دی چې دې چاته څه ورکوي نه دې په پیسو باندې ډېر زیات خفه کېږي جبکې لړم ناسې لاس ورښکته کوي او هغه ورته ټک ورکوي. یو بخیل هغه دی لیکن ابخل چې ډېر زیات بخیل وي د دې ټولو نه زیات بخیل دی هغه څوک دی؟ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل مشکات شریف کې نه حدیث موجود دی وی فرمایل البخیل بالله بخیل الذي اگر من ذکرت عندهم فلم يصلي زمان تذکره وشوله دغه په وړاندې زمان نامه واغستل شو دغه په وړاندې او د په ما باندې درود ونه وایي. دا سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر لوی بخیل و. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ابو ذر رضی الله عنه راوي دی وی زه یو ځل راووتم نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلم نو ویل فرمایل صحابه کرامو ته تعلیم ورکو. صحابه کرامو ته وفرمایل الا اخبرکم بابخل الناس او خلکو زه تاسو تر ټولو نه زیات بخیل ونه ښایم. ستاسو په نظر کې وبچرته یو سړی بخیلی بل به بخیلی په حقیقت کې په ټولو کې زیات بخیل څوک دی تاسو ته ونه ښایم. ویل مونږ ورته الله پیغمبر ولې نه مونږ ته وفرمایل وی خی وی پر من ذکرت عنده فلم يصلي علي فذلك ابخل الناس. زما ذکر دی یو سړی په وړاندې باندې وشولو او دې سړی په ما باندې درود شریف ونه وایو دا د ټولو نه زیات بخیل دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. او یقینا دغسې ده یو طرف ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احسانات د امت سره شپې جړاګانې کولې د ورځې زموږ ستاسو دپاره دعاګانې کولې د شپې الله ته آهوزارۍ کولې څلور ګنټې د الله پیغمبر الله سره لګیا دی آهوزاري کوي د خپل امت د مغفرت دپاره د خپل امت د بخښنې دپاره او ما ته په هغه پیغمبر باندې تش درود شریف نه شو ویلی. یقینا دغه سړی بخیل دی. یو عالم دی لوی عالم تیر شوی ابوالحسن ابن علي ابن عطار رحمه الله دی وی ما ته د ده استاذ دی ابو طاهر رحمه الله ویل ما ته څه کاغذونه راکړل مسودات ما ته ویل دا وې څه پلانکي څه کېږي دا به ستا سره وي. ویل ما دا کاغذونه کتل ویل چېرته چې به د نبي علیه الصلاة والسلام نامه راغلي وه هلته به یې درود شریف لیکلی و صلی الله علیه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بار بار به د الفاظ لیکل. ویل ما ورنه تپوس وکړو حضرت امام صاحب تاسو په هر ځای کې دا دومره لوی درود شریف د نامه سره لیکل دا خو ډېره ګرانه نه دي د دې وجه سره په هره کرښه کې چې نوم راغلی دی تاسو ورسره دومره لوی درود لیکلی دی. ویل ما ته وویله چې د هغې وجه دا وه مخکې چې به ما کتابت کوو لیکل به مې کوله هلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه راخلله ما به ورسره د نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف نه وایو بلکې زمونږ خلک یې که نه مختصر سوات ولیکي یا سوات لام ولیکي دغسې اشاره وکړي چې په دې ځای باندې درود شریف ویل پکار دي نور د اختصار د وجې نه په هغه ځای باندې درود شریف ونه لیکي. ویل بیا یو شپه زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ګورم او نبی علیه الصلاة والسلام د بخاري شریف کې حدیث دی
نبی علیہ السلام فرمائے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا يتمثل بی. یو بل حدیث کی راضی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، چاچی سے خوب کی ولیدم پرشتیا سر زیو کتب فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان زما بشکل صورت کی نچرات للے. ورزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوب کی گو رما ورزا ورطلاغلم ما ورط سلام موکد اللہ رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولمان دا مخ مبارک دا سبو درزو ولزا دے بل طرف تراتاو شو ما ور باندې دې طرف نه سلام وکول به مخو ګرځو ورزه بیا راته شم په دریم ځل می سلام وکړو به سلام جواب را نه کو مخه داو کو د خفغان اظهار کو ورماوته د الله پیغمبر وجه سره تاسو مانه په سبا باندې خپې ما ته وجه پته نشته لري ولما دی ویلا چې ته چې کله کتابت کې تعال د زمان نوم راشي ته ما باندې درود شریف نه وي اگر خفغان او وجه را تداخ کار کړل سبب را تدا بیان کړلو ولغین پس دومره یریدلې ما دومره قبرم شوه ما ذکر دی امتی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضتیا دی امتی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خفغان دی امتی نه د الله د پیغمبر مخ اړول یقین وکړه اگر لوی دومره خطرناک خبره ده چې انسان دغه اندازه نشي لګولې ورته پلان کیا ورکل چې مې دا خوب کتلې ده دغه نه پس چرتم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام راشي ما پزان لازم کړی دي زدا درود ولیکما صلی الله علیه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انسان د نبی صلی الله علیه وسلم د خفغان سره د ناراضتیا سره د مخ اړولو سره مخامخ کیږي. او څلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه مبارک چې راشي تذکره راشي انسان درود نه وایي په دې سره د انسان د جنت نه محروم کیږي د جنت نه محرومتیا انسان ته نصیب کیږي په دې سره الله دې موږ وساتي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من نسی الصلاۃ علی خطیئ طریق الجنت، چا دې ما باندې درود شریف هیر کو ما باندې درود نه وایي بالکل د معمول نشته په جواب باندې سره درود شریف نه راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خطیئ طریق الجنہ دې سړي د جنت لار خطا کړو ولر باندې لور. او یو بل حدیث کې راځي نبی من ذکرت عنده فلم يصلي علی خطیئ طریق الجنہ، د چا مخې د زمات تذکره وشولا به دې په ما باندې درود شریف ونوي دې سړي د جنت لار خطا کړو ولر روان شو. یو دا چې عام معمول د دې سړي نشته چې ما درود شریف وایي. دویمه دا چې په مجلس کې زما تذکره راشي زما نامه مبارک راشي د سړی په ما درود نه وي ډېر جنت لاره خطا کړو محروم شول جنت. نو د دومره لوی نقصان سره به انسان مخامخ کېږي په درود شریف نه ویلو باندې دا څومره هلاکت او تباهي ده. او پنځم نمبر کوم انسان چې درود شریف خپل معمول نه جوړوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه راشي دی هلته د درود اهتمام نه کوي د قیمت پر ورځ د انسان که د نورو اعمالو د وجې نه جنت ته لاړ هم شي هغه ساعتونه هغه وختونه به د ده لپاره د افسوس ذریعه وي د حسرت ذریعه به وي په کوم وختونو کې چې د ده نه په نبي علیه السلام درود پاتې شوی دی. نبی علیه السلام فرمایي ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب. یو قوم را جمع شوی دی التا الله ذکر نه کوي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف نه وایي الا کان علیهم حسرة یوم القیامه مگر د دیو د پاره به د قیامت په ورځ باندې افسوس وي دا به ور دیو د پاره نقصان وي و ان دخلوا الجنه اگر کدیو جنت ته داخل شي په دا جنت کې هم دیو په دا ساعتونو بس خفغان کوي افسوس به کوي کاش په هغه موقع باندې مونږ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ولنو ولی للثواب د وجد هغه ثواب نه چې دیو به مشاهده وکي یاره په دا درود شریف باندې څومره لوی اجرونه ملاوېدل الله په ذکر باندې څومره لوی درجې ملاوېدي د ذکر کوونکو د درود شریف ویونکو ته نن الله څومره لوی لوی درجې ورکړي دي څومره لوی لوی مرتبه ورکړي دي څومره لوی لوی څور دلته نصیب شوي دي. کاش که دنیا کې مام په نبی علیہ السلام درود شریف ویلې نن به ما ته حاصل شي جنت کې هم د انسان حسرت او افسوس کوي په دې باندې.
دا څومره د بدبختۍ خبره. او یو بل حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله عنه راوي دی او دا حدیث د صحاح ستون یو کتاب نسائی شریف هغه کې موجود دی. نبی علیہ السلام فرمایل ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي. یو قوم کینی مجلس وکي جرګه ده بل څه ذکر تذکره ده لیکن نبی علیہ السلام فرمایي په ما باندې بر درود وروي الا كان عليهم يوم القيامه حسره. دا بر قیامت ورځ د دې لپاره افسوس ذریعہ وي د حسرت ذریعہ به وي. وان دخلوا الجنه لما يرون من الثواب. اگر کدا جنت ته داخل شي لما يرون من الثواب د وجد اغه نه چې په جنت کې بدیو درې درود شریف برکات به وګوري فضایل به وګوري مرتبه به وګوري شان او شوکت به خلق وګوري چې په دنیا کې درود شریف لري. اوس محترم انسان خپل سوچو کې بدا درود شریف باندې څومره خیرونه ماته ملويږي. تیر جمعه مستازو وړاندې بیان څومره مشکلاتو سره زه مخامخ کېږم. نو دا دواړه ترغیب او ترهیب ولا پهلو انسان مخې ته وګرځي او مستقل خپل معمول جوړ کړي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. او که یو مجلس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر راشي الته د درود شریف وجوبي تور په باندې لازم دي چې درود وایي. کنه وای د هغه خیرو سره مخامخ کیږي کمی چې جبرئیل کړي وي ول بهودا هلاک دي شي تباہ و برباد شي من ذکرت عنده ستا ذکر وشو راغ فلم يصلي عليك به پتا باندې هغه درود ونه وای دغه کم بخته هلاک دي شي برباد دي شي سم امين. ادي وجه علماء فرمای قرآن کې الله رب عزت جلاله حکم کوي امر کوي یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود وایي سلام وایي. علماء فرمایي دا امر د تکرار تقاضا نه کوي یعنی د دې تقاضا نه کوي چې بار بار وایا بلکې د دې وجه نه په امت په هر مسلمان باندې په پوره ژوند او ژوندۍ کې یو پیر درود شریف ویل فرض واجب دی چې خپل ژوند کې د یو ځل درود شریف وایي. دویم که په یو مجلس کې د ناس دی په دې مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکر کی نو په اول ځل نوم اورېدو سره په د باندې درود شریف ویل فرض واجب دی. او که په دې مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکر بار بار کی نو په دې کې بیا علماء اختلاف کړي. امام طحاوی رحم الله یو لوی عالم او امام تیر شوی دی داغه مسلک خدا دی چې په هر ځل اورېدو سره په داخل کو باندې بار بار درود شریف ویل لازم دی چې کلم اوري فورن بوي بیوري بیا به درود شریف وای بیوري بیا به درود شریف وای. لیکن راجح مسلک دا دی چې په یو مجلس کې سړی ناس وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه یو ځل واوري درود شریف په اول ځل ویل واجب او فرض دی. لیکن د دې نه پس که بار بار ویل کېږي نو بیا درود شریف بار بار ویل واجب نه دی بلکې مستحب دی کې ودی ویل تا د ثواب ملاوي کې ودی نه ویل ګناه نشته. لیکن علماء فرمایي ور خبره دا انسان د احتیاط نه کار واخلي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نامه راځي د بار بار درود وایي. څه وخت به پستا لګي صلی الله علیه وسلم صلی الله علی النبی مختصر یو درود د خپل معمول جوړ کول باندې وایي. او دریم نمبر محترم دا درود شریف د انبیاء کرام سره خاص دی. د انبیاء کرامو نه علاوه مستقلا په بل چا باندې درود شریف نشي ویلی البته طبعا ویلی شي. اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکره دی و په هغه درود ووایو په دې سره د نبی علیہ السلام په خاندان هم تبان ویلی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه هم تبان ویلی شي په امت باندې هم تبان ویلی شي. لکه مونږ وایو اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک اللهم صل علی عبدک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دې سره مونږ امت هم یاد کو دا تبعا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ درود وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد یا الله په نبی علیہ السلام باندې درود ولېږه وعلى آل محمد او دغه په خاندان باندې ولېږه دا ویلی شي. لیکن دا نشي ویلی اللهم صل علی آل محمد یا الله د نبی علیہ السلام په خاندان باندې درود ولېږه دا نشي ویلی. دا به تابع جوړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو تابع ورسره په بل چا وایو لیکن برای راست مستقلا په بل چا باندې ویل هغه جایز نه دي. او یو بل مسله زموږ علماء لیکلي ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم چرته راشي
یو سړی لیکل کوي که نه کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه راشي هلته یو څوک سواد ولیکي سواد د دې مطلب دی چې دلته درود شریف دی په خپله باندې دی یا سواد او لام ولیکي په دې کې په دې سره درود شریف نه ادا کېږي د انسان غاړه په دې سره نه خلاصېږي بلکې پوره درود شریف لیکل پکار دي ځکه چې یو خو به دی د ګناه نه بچ شي بل به غاړه ادا شي بل به ورته هغه کمالات د درود شریف میلاو شي لکه مخکې ما تاسو ته واقع د هغه ذکر لله او محترمو د دې درود شریف دومره ډېر برکات دومره ډېر فضایل راغلي مخکې چې ما تاسو ته مې وویل علماو ورباندې مستقل کتابونه لیکلي دي یو عالم کتاب لیکلی دی دلایل الخیرات پر عنوان دی او د عالم دی وایي د دې کتاب د لیکلو وجه سوا محمد ابن سلیمان رحمه الله او کتاب ډېر مقبول دی په د سلسلو کې شته دی د تصوف دی وایي زه یو علاقې ته لاړم د مونځ وخت راغی دلته اوبه نشته دی زه اودس وکړم ویل یو کویه مې بیا مونتلو دې کویي ته چې زه کله راورسېدم ویل اوبه پکې شته دی لاندې خو څه ذریعه نشته دی رسۍ نشته دی ډول نشته دی زه اوبه راوخېږم په هغې سره یو طرف ته ګورم بل طرف ته ویل یو ماشومه په یو دیوال راښکاره شوله ما ته وایي څه مسله ده ما ورته ویل لمونځ ټایم دی اوبه نشته دی چې اوبه راوخېږو ویل هغه ماشوم ما ته وایي چې ته څوک یې ویل ما ورته خپل نوم وایي محمد ابن سلیمان یم رحمه الله دا په خپله ډېر لوی عالم دی ویل ما ته وایي چې ښه محمد بن سلیمان ته یې ما ورته ویل راغله وایي ما ته وایي چې ستا د نوم خو ډېره لویه چرچه ده ویل دې ماشومې جینۍ دغسې وکړله دی کوي ته معمولي ویل هغې په برکت سره د اوبه راوختې اوبه سر ته راوختې دا عالم وایي ویل ما په د اوبه باندې اودس وکړو ویل دې ماشوم ما چې کله مونځ وکړو ویل دې ماشومې ته ما قسم ورکړو ما مجبوره کړله ما ورته ویل دا ستا په ژبه کې دومره فضیلت دومره برکات ته څه وجې نه دي چې ستا په معمولي توپ سره اوبه بره راوختې ویل ما ته جواب راکړو ما ته وایي مونږ درود شریف په ځان لازم کړی دی هر وخت زمونږ ژبه چې بارېږي دا په درود شریف باندې لمده وي دا په درود شریف باندې خوځېږي ویل دا د هغه درود شریف برکات دی چې الله زمونږ په معمولیتوب سره اوبه بره راخېږي د عالم وایي ویل ما په ځان لازم کړلو چې زه کلي ته لاړ شم ما خو نور کتابونه ډېر لیکلي دي زه په درود شریف هم یو کتاب لازمي لیکمه ویل دلایل الخیرات مې ولیکو هغه دلایل الخیرات دی نن په پوره دنیا کې الله رب ذوالجلال دومره مقبولیت ورنصیب کړی دی دا هر عالم سره په لایبررۍ کې پروت دی سهار ماښام یې وایي د تصوف په سلسلو کې شته هغه دلایل الخیرات مقبولیت ته انسان هیرا او حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي ویل دا عالم چې کله وفات شو ویل دا عالم چې کله وفات شو د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبر بوی راتلو بلکې دی چې کله وفات شو دغه کور نه د یوې میاشته پورې د مشکو د عنبر بوی راتلو او حکیم الامت لیکي ویل د هغې وجه څه وه ویل دی به هر جمعې شپه دفعه فارغه کړې وه بل هېڅ عمل به یې نه کوی ټوله شپه به ناست په رسول الله صلی الله وسلم به درود شریف وایي نو دې وجې محترمو د درود شریف اهتمام کوئ تېره جمعه ما تاسو ته وویله چې فایدې دي یوه فایدې د الله د رحمت ذریعه ګرځېږي دویم نمبر د نبي علیه السلام د شفاعت ذریعه ګرځېږي دریم نمبر د ګناهونو د معافۍ د نیکو د لیکلو د درجاتو د بلندۍ ذریعه ګرځېږي څلورمه د نبي علیه السلام ته د نزدېکت ذریعه ده پنځمه موږ وویله چې مصایب او غمونو ازالې ذریعه ده الله په دې سره غمونه ختموي الله ورسره مصیبتونه چې په انسان راځي ختموي شپږم نمبر 13 جمعه کې موږ تفصیل وکړو چې د دې په ذریعه سره الله دعاګانې د انسان قبلوي او په دې جمعه کې نقصانات ذکر لره چې انسان که درود شریف نه وایي د نبي علیه السلام د خیرې ورته لګېږي د جبریل خیرې د نبي علیه السلام امین دی ورباندې هغه ورته قبلېږي دویم نمبر د بخیل ویلی شوی دغه سړي د انسان د بخل سره مخامخ کېږي پنځم نمبر د جنت د محرومتیا ذریعه ګرځېږي او شپږم نمبر هلته که جنت ته لاړ شم محرومتیا به یې ورته افسوس به یې ورته ندامت به یې ورته دې وجې نه محترمو چې مونږ او تاسو خپل معمول جوړ کړو روزانه په بنیاد کم از کم زیات چې نه وي دا 200 پیرې خو درود شریف روزانه هر سړی معمول جوړ کړي 13 جمعې ما تاسو ته ووایي اوږد نه شي ویلی مختصر ووایه وصلی الله علی النبی الامی وعلى آله وصحبه وصلی کم یو تا آسان وي مختصر چې په حدیثو کې ثابت دی بس هغه وایه هغه کافي دی ډېر برکات خیرونه به درته وایو به که نه انشاءالله او د زیارت په ورځ یعنې د جمعې په شپه د جمعې په ورځ به کوشش کوئ چې کم از کم زر پیرې وایي
کدا نشي کم از کم 500 پیری خو خامخا وای په دې ورځ مخکې جمعه تاسو ته ویله چې په عامو ورځو کې یو ځل درود شریف ویلو سره د الله لس رحمتونه راځي او د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ ویلو سره او یا رحمتونه د الله طرف نه راځي او په دې شپه او په دې ورځ په درود شریف ویلو سره دا فورن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کیږي ستا پلان کې امتی پتا باندې دومره درود شریف وایي زمانوم چیرې پلان کې د پلان کې بچی تا ته ډالۍ را لګړي د الله پیغمبر ته ذکر شي ردینه بل لوی دا خوشالۍ خبره او دا نیکبختۍ خبره بسوي دیو جن محترم بعض خلک کم بختي هغوی په جبو لیمونر شاکر په دې باندې مستقل یو کلیپ راغی تیر ورځ کول ان الله وملائکته یصلون علی النبی و یره د دې صلات نه مراد دلته درود شریف نه دی دا درود شریف د صلات نه دلته مراد غستل د مجوس ترجمه ده نعوذ بالله الله بندا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګڼ احادیث تر دینه درود شریف مراد غستل صحابه کرامو ته درود شریف مراد غستل تابعین ورنه درود مراد اغستره سورل سو کال مفسرین ته درود اغستره محدثین درود اغستره صحابه کرام درود اغستره د امت سورل سو کال په دې باندې متفق راغلی دا څنګه چې قرآن الفاظ په تواتر سره راغلي دي دغه سره دې معنی او مفهوم په تواتر سره راغلی دي څنګه چې قرآن د الفاظ او تواتر نه انکار کفر دی دغه سره قرآن د معنی د تواتر نه انکار دم کفر دی